الله الرحمن الرحیم د سوات نیوز ډاټ کام مینوالو السلام علیکم. ستاسو ورور ستاسو ملګری فضل ربی پښتونیا تاسو ته د اخلاص دویمه کړۍ پروګرام کې تاسو ته د روشني د کور نه مخاطب یم. عزتمندو یو پروګرام ما کړو پرون بل ورځ چې په هغې کې د روشني یو سوال کړو د مسلمانانو وروڼو نه او د خپلو سترګو هغه حالات چې دی هغه حال فرسان زما ټول ولس ته بیان کړو. کتونکو د پروګرام مقصد زما دا دی چې زمونږ ایسای امجد غفور صاحب چې دی که تاسو ته پته یي نو هغه د داسې که په دې ملک باندې یو هره نمونه په دې وطن کې زموږ په دې کلي کې که داسې هره سخته راغلې نو تر اوسه پورې امجد غفور پولیس چې کوم دی جي هغه په سوات کې الحمدلله که موږ سوشل اکټیویټیز هغه واخلو که دغسې د هغه موږ نور خدمات واخلو نو زه به دا ووایم چې هغه د ستاینې وړ دی. کتونکو نن هغه د دې ماشومې پروګرام ما بیګا امجد غفور صاحب ته ولېږلو. امجد غفور صاحب هغه پروګرام وکتلو. امجد غفور صاحب د هغه ځای نه ماته وویل چې ډایرکټ یې راته کال وکړو چې فضل ربي بلکل فکر مه کوه او الحمدلله چې دا 1,01,000 څه له پاسه پیسې چې دی هغه 10 روپۍ پې هم تاسو په ښکاره ولیدلې چې له پاسه پې پرتې او هغه یې د ماشومې له ورکړلې او دلته کې یې راوړلې. پروګرام زه دا پروګرام صرف داسې ښیم نور ملګرو چې زموږ سره کمې رابطې کړي کمې پیسې چې رالیږلې دي هغې پروګرام کې به زه تاسو ته په دویمه کړۍ کې راځم. فی الحال به انشاءالله چې دا ماشومه چې دا سهار به موږ به بوځو که خیر انشاءالله پېښور هسپتال ته کوم شوکت خانم هسپتال چې د هغه ځای نه به بیا انشاءالله چې موږ ستاسو سره رابطې کوو او د ماشومې باندې دوی خو 50,000 روپۍ ولې خو به د ماشومې ته یو بل اپریشن هم دا پروت دی خو الحمدلله زما په سره زما په شان تاسو هغه مسلمانانو ډه ووایم او زما سره د امجد غفور په شانتې ورور زمونږ دلته کې په دې صورت کې زه یم چې یاره پیمن چې دغسې یو څو ځوانان نور شوی نو زه به دا ووایم چې نه به یتیم په دې منګوره کې پاتې شي جي بېوسه نه به یو غریب پاتې شي نه به څوک بغیر روټۍ نه پاتې شي نه به بغیر څوک انشاءالله زه به دا د خپل رب نه امید کوم خو کاش که دغسې ځوانان زمونږ خواله راللی لکه څنګه چې امجد غفور دی الله دې هر ځوان داسې جوړ کړي لکه امجد غفور چې دی. راځئ امجد غفور ته مونږ یو څو پوښتنې کوو چې هغه د دې ماشومې په حوالې سره سوی او ده څنګه سوچ وکړلو نن په دې ډېره دنګه لار ده په هغې باندې راوخوت او هغې روشنې ماشومې ته یې ځان راورسولو. جي السلام علیکم امجد غفور. وعلیکم السلام. زما وروره پندربي پښتونیار وایي ډېره مننه ډېر عزتمن شي ښاد او آباد اوسې چې تا د دې روشنې ماشومې د اواز راچوت کو او بیا د هغه اواز ما ته راولېږو نو ما له خو دې کار وکړو بیا زه په منډه شوم ولې چې څومره بېوسه خلک دي بېبسه خلک دي محتاجه خلک دي یا کونډې یتیمانان دي دا د پاک نبی مهربان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خصوصي ټولګی دی او د دې خصوصي ټولګي سره ښه کول د الله جل جلاله شان چې دی هغه بیا په جلال کې راځي. زما او ستا کار د خلکو دپاره اواز چوتول دي او د خلکو خدمت کول دي. په عبادات او په عملیاتو باندې جنت میلاویږي او په خدمت خلق باندې الله میلاویږي. چې کله تا ته الله میلاو شو نو جنت هم ستا شو او هر څه بیا ستا شو. نو موږ په دې پروګرام زموږ نن اغراض مقاصد زما د خبرې دا دي چې د داسې بېوسه خلکو دپاره اواز چوتول د دو مټې رغېدل نو الله تعالی د داسې بېوسه ګوري د دنیا دا خلک ګوري په دې چم ګاونډ کې دا خلک ګوري چې یاره دې روشني نه نظر کمولی شي فضل ربي به امجد غفور له او فضل ربي پښتونیار له هم سترګړندولی شي خو ګوري چې یاره دا روشني لږه کمزورې ده چې د دې روشني سره څوک مدد کوي د برې نه ګوري که نه هغه خو هر صحیح نظام مالک خالق خو هغه دی او حقیقي باچایي چې د هغه د الله تعالی د ذات قایمه ده. زما او ستا د ژوند چې دی دا به ختمیږي او هغه حقیقي باچا دی هغه به تل عمر دا باچایي به د هغه قایموي نو د هغه شان په معمولي خبره باندې بیا په جلال کې د الله تعالی راځي او الله تعالی دې موږ له نور هم طاقت او توفیق راکړي چې څومره بېوسه خلک دي بېبسه دي کونډې دي یتیمانان دي د دو موږ نور هم همنوا جوړ شو د دو سره امداد وکړو دو د ځمکې نه راپاسه او مطلب دا دی کټ یې راوخېجو. زه اکثر ډېر زیات په دې خفه کېږم چې دا ماشومان ناسي په دې لاره کې څه خرڅوي زه تپوس وکړم څوک وایي پلار مې بیمار دی څوک وایي پلار مې مړ دی یتیمانان یو نو والله چې بیا مې دا زړه سترګې مې لږې جاړي زړه مې ډېر د خپل وس مطابق زه لګیا یم ټول سواد کې تم لګیا نور خلک هم لګیا دي دنیا خلک ډېر خلک پکې داسې ریا پټ لګیا دي د خپل د هغو سره مالي پوزیشن برابر دی پټ لګیا دي. زما ستا خو مالي پوزیشن کمزور یم خو نورو ته چغې و الله تعالی پکې طاقت چې خلک رالیږي فضل ربي وایي دا 1,01,181 روپۍ صرف زما درېو ملګرو رالیږلي دي د هغې تفصیل لته خیر لږ ویم. یو د بونیر یو ملګری دی په سعودي عرب کې ژوند کوي 44,000
50 روپۍ غره لېږلي دي جی جی در آدم خیل زمونږ یو ملګری په پیښور کې د کپړې دکان دی 20000 روپۍ ولا غره جی لېږلي جی په هانګ کانګ کې زمونږ یو ملګری دی 37131 روپۍ غره جزاک لېږلي الله. د دې نه رغېږي 1,01,181 روپۍ ډېره خو مننه چونکې زما سره یو روپۍ ماته نه وه جی جی نو ما ولا 90 راوړي دي ما ولا 1,01,190 راوړي 9 روپۍ ولا سیوا راوړي کوشش مې ډېر وکړو چې یو روپۍ خو بیا مې 10 ولا ورنه ورکړم چې روپۍ ولا ورکړم نو سیوا مې ونه ورکړو پندرې روپۍ خو رایدا والا 1,01,190 روپۍ دي ښه 9 په سیوا دي نو پندربي بھائی تاسو ډیره مننه الله دې تا خاد او آباد ساتي دا روشنی ماشومې دا نظر چې را دغه شي ولې چې دیوی چې په 13 سپاره چې ځکه له اور ورسېدم نو ناغه ستر دغه اپریشن د وجې دې نظر کم شو ما ته ډیرو خلکو و چې ان شاء الله دا نظر بر دې ماشومې را ټیک شي تاسو کو 50-60 هزار روپۍ هم ولا شکر الحمدلله 1,01,181 روپۍ راوړ 190 او دې به تاسو لم ان شاء الله مرګرو درکړي نو کوشش دا کو چې په دې علاقه کې سونه ستونزې دي په دې کې سنسه کمې ماوتاراولو د دې خلکو د پاره د دواګانو د پاره ولې چې دواګانې په ربي بای ګوره دواګانې ډیر غټ مصیبتونه تکلیفونه او پتونه رامنې کوي لوی بلاګانې رامنې کوي د دې خلکو د دواګانې به پیر رنگ راوړي مونږ د لوی الله د رضا د پاره کو الله دې زمونږ نه رضا شي ډیره مننه جی ډیر عزتمن شي کتونکو تاسو زما د پیر صاحب د امجد غفور خوږ انسان دی خوږې خبرې تاسو واورېدلې الله دې هم دغسې وکړي که څنګه چې زموږ امجد غفور صاحب ویل عزتمندو دا پروګرام ما صرف د امجد غفور د کوم ملګري چې دی د هغې دپاره د هغې دعاګانو دپاره وکړلو ځکه چې هغه هم منتظر چې یاره دوی په پیسو څه وکړل چا وړي امجد غفور په جیب کې کېښودې بل چا وړلې الله دې هغه نه کوي زموږ نه الله دې هغه نه راولي عزتمندو د دې کې زما یو ورور دی جي کنیډا نه هغه 60,000 روپو مدد هغه کړی دی جي زه به هغه اوس ماته کوم کال باندې جړل او هغه ته چوم څه تکلیفونه وي دغسې نورو کم ملګرو کم د بونیر چې دي دغسې کم د سعودي عرب د هیواد چې دي د هانګ کانګ چې دي کومو چې د دې ماشومې سره مدد کړی دی چونکې د دې د مرض چې دا ډېر اوږد مرض دی عزتمندو نن به کې موږ ته ډاکټر دا وویلي چې یاره کیدای شي چې دې رسولۍ نه یو پیره دې نه وتې ده دا موږ ګورو چې د دې نظر څه نیولی بیا پکې پاتې د هغې رګ نیولی دی نو زه دا ووایم چې امجد غفور صاحب خبره چې هغه خو د 60,000 روپو غوښتنه کړې وه او هغه 1,01,190 روپۍ هغه الحمدلله نن د هغې کسانو نه ورسولې دغسې د نورو به هم انشاءالله چې څومره پیسې چې چا یو روپۍ مدد به دې کړی انشاءالله موږ به هغه تاسو ته د دې پروګرام په دویمه کړۍ کې به تاسو ته موږ هغه وایو خو روشني بچوړیا د دې کنیډا کې چې کوم ورور دی ستا سره چې مدد کم کړی دی هغه وایي چې ما ته دې ماشومې د لاس چوت کې او ما ته د هغه دعا وکړي هغه ته څه وایي یا الله ته جوړ کړي یا الله ته د بچي د غمه وساتي یا الله ته آباد ساتي یا الله ته ښه کړي یا الله ته ټول مسلمانان هر مؤمن مسلمان سره زموږ ښه کړي یا الله ته دا مرضونه آفتونه په کاڼو بوټو کې یا الله امین کتونکو زه به وایم چې دا دومره دواګانې چې دي دا د امجد غفور دپاره امجد غفور سره چې کم کسانو مدد کړی نن په دې غر دلته کې بره راوختلو د هغې کسانو دپاره زموږ سره کم د کنیډا ملګري چې دي کم د بونیر چې دي کم د هغې دپاره زه به دا ووایم چې دا چې د علم د غونډۍ نه داسې وړوکې دعا نه وه الله پاک دې ستاسو دپاره ستاسو د بچو دپاره قبول او منظوره کړي د یو نوي پروګرامه پورې خپل کوربه په زلربي پښتونیا خپل روله پوره د اخلاص د ټیمه پوره زما د سوشل اکټیویټ د امجد غفور سره ستاسو نه اجازه اخلو د لوی الله په امان